السلام علیکم زه منیس خان او نن د اگست 14 تاریخ یو درته یو کیسه کومه بیا درته د پاکستان تاریخي د ډیکټیټرانو غلطیانې چې ملک ته څه نقصان رسوي او موجوده حالات. خو دا کیسه چې دا نو دا د جیو نیوز یو سینیر ریپورټر دی اشرف ملهم نوم دی او هغه سهراب برکت یو اینکر دی د سیاست ډاټ پی کې دا پودکاسټ دی او ګوره تاسو له بم خوند درکړي. هغه پکې وایي دا اوس امریکې ته مونږ بار بار راغواړي. هغه یو کیسه وکړه وایي چې زه د پنجاب یم او په پنجاب کې یو عجیبه طریقې چې یو چودري او یو هغه کمین کمزوري انساني غریب سړی وایي چې کله چودري په دې غریب سړي مهربانه شي او راوی غواړي نو دا هغه درې کارونو باندې نظری. یو خدا دا چې د غریب سړي چرته لګه ټوټه ځمکه وه او هغه قیمتي شوی چرته روډ پرې راغلی چرته کمرشل شوی نو په هغې نظري. دویم نظر یې په دي چې د چودري چرته لور ځوانه شوې ده او ډېره ښکلې ده په هغې نظري. او دریم دا ده چې د چودري نظر د غریب سړي په هغې قابل زوی دی چې هغه را روان وخت کې سی اس اس کولی شي یا قابل دی مخکې تللی شي نو د هغه د ختمولو کوشش کوي نو هله به د چودري چودراهټ برابري. اشرف ملهم وایي چې امریکا چودري دی او موږ کمین یو نو چې په موږ مهربانه دی نو څه وجه ده هسې نه ده او هغه وجې ټولو خلکو ته معلوم دی چې دلته معدنیات دي او دویمه دا چې د اسرائیل تسلیمول دي او د چین نه لرې کېدل دي دا وجه ده. بیا هغه تفصیل وکړو چې مارشل لاګانو او ډیکټیټرانو ملک غر کړی دی. جنرال ایوب چې مارشل لا ولګوله امریکې له مو اډې ورکړې او د هغې مارشل لا تسلسلو چې بیا د جنرال یحیی په دور کې پاکستان دوه ټوټې شو. جنرال یحیی چې یو عیاش سړی شراب شباب کباب د عوامو منډیټ نه منو. په هغې وخت کې د مشرقي پاکستان آبادي 2 کروړه او د پاکستان 15 کروړه وه ټوټل 12 کروړه. هغه اکثریت والو وی چې موږ د دې نه تنګ یو د دې اقلیت نه او د دوی نه بیلیږو نو په هغې کې پاکستان مات شو. بیا د جنرال ضیا راغی او هر یو ډیکټیټر چې راځي نو په سیاستدانانو د کرپشن الزام لګي خو چې بیا لاړ شي د هغه کیسې چې واورې نو حیران شي. بیا چې جنرال ضیا راغی نو سیاچین چې کوم اوس زموږ نه تللی دی دا د جنرال ضیا په دور کې تللی دی او ما ته دا سټیټمنټ یاد شي. زه ځوان وم خو زما په دې خبرو کې به انټرست ډېر زیات و اخبار به مې کتو نو په هغې وخت کې ضیاءالحق ویلي و چا ته تپوس وکړو چې یاره سیاچین باندې هندوستان قبضه وکړه هغه وی وها ګاس بي نه یوکتي هلته ګیام نه کېږي قبضه یې وکړه څه چلي هلته کې خو 50 فوټه واوره پرته نو په هغې کې موږ سیاچین رانه هندوستان قبضه کړو. بیا جنرال مشرف چې راغی هغه هم په دغې راغلی و چې بس زه سیاستدانان کرپټ دي او زه ډېر ایمانداره سړی یم. هغه د ریټایرمنټ نه پس د افتخار یو جیو چینل کې اینکر دی. اته تپوس وکړو چې صاحبه ستا د څه د مارشلانه ریاست کمزوري شو کو مضبوط شو نو هغه ورته وی چې کمزوري شو نو هر مارشل چې دی ریاست کمزوري کړی دی او اوس کو بیا موږ هغه اقدامات کوو لکه دی وخت کې اقدامات ټول د مارشل دي خو صرف اعلان نه دی شوی. سیاسي سرګرمیانو باندې پابندي ده فریډم اف سپیچ باندې پابندي ده پیکا ایکټ دی صحافیان پریشان دي سیاستدانان پریشان دي هایبریډ نظام دی. نو مخکې کو چرې پای کې ترقي شوي نو پکار ده چې دا تجربه وکړو خو چې مخکې هم تباهي وه نو نور د دې تجربو نه په ارام کېده پکار دي. سیاست له موقع ور پکار دي څو پورې چې سیاستدانان خپلې فیصلې نه کوي او هر اداره په خپل ډومین کې نه نو د پاکستان به دقه در پدې کیو. الله دې زموږ ښکلی ملک دی ګل ګلزار دا کامیابۍ ته ورسوي. 25 کروڑ عوام ډېر په مصیبت کې دي. ته چا نه بهر تپوس وکړه بېروزګاري ده مهنګایي ده تباهي ده د خلکو سره د روټۍ درک نشته. ورلډ بینک وایي چې نیمه آبادي 45% د خط غربت نه لاندې ده 45% د 25 کروڑ چې کېده 11 کروڑ خلک جوړي 11 کروڑ خلکو د روټۍ پسې در په در دي او د دوی عیاشیانې ختمیږي نه. نو امید لرم چې ستاسو به ویډیو خوښه شوي. ویډیو کو مو خوښه شوه کمنټ وکړئ لایک وکړئ شیر وکړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.